کتونکو په دغه دفتر کې موجود یو، په دې کې شپږ سب ډیویژنې دي. د یو بل مشر سره به خبرې اترې کوو چې په دې کمرو کې د دوی ژوند څنګه دی. دوی به د عوامو مسلو ته ګوري او که نه بره به دې چت چته ګوري چې څه ټایم به راپرېوځي. څه وایې وروره؟ ډېر یتیمان او اسیران راته ښکاري، په بهر تارونه ستنې راپروزي، تارونه راپروزي، او په کوم ځای کې چې ناست یې هلته هم دا حال دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل لفان وروره څنګه چې تاسو وویل چې ډېر یو غیر یقیني غونډه کې صورتحال دی. د بار هلته چې کومه ده موږ له بار مختلفو حادثاتو سره موږ مخ یو. د هغې دپاره خو حکومت موږ له کوم د سیفټي آلات دي هغه راکړي دي، خو دا یو داسې دغه دی چې په دې کې 24 ګنټې موږ هغه د مرګ او د دغه په کشمکش کې یو. لکه د دې چت لاندې چې ناست یو نو ډېر غیر محفوظ یو، او د هغې نه خو به د بجلۍ چې کوم آلات موږ له سیفټي راکړي دي حکومت، نو هغې نه به موږ په هغه باندې ځان بچ کړو. خو د دې نه په یو طریقه باندې هم ځان نشو بچ کولی، ځکه چې دې دفتر حالات تاسو وکتل، سات کې ته دغه راوغورځېږي، سات کې په یو کمره کې به بله کمره کې، نو ډېر غیر یقیني ورته کې صورتحال سره متنه صاحب، تاسو چیرمین یې او د هایډرو یونین چې کوم دی نو د دې یو خپل طاقت و، طاقت هم ولې ختم شو؟ بالکل جی، موږ ستاسو په وساطت سره د خپل یونین په پیډونو باندې موږ بار بار افسرانو ته افسر بالا ته لیکلي دي چې وایي زموږ د دفتر چې کوم دی دا د حادثې شکار کېدی شي، خو پته نه لګي چې څه وجه ده. بس کېدی شي چې کله پکې یو لویه حادثه وشي، یو لویه صحنه وشي، د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ د دفترو ته بیا افسرانو چې کوم دی توجه شي، د هغې نه مخکې خو موږ هېڅ قسمه داسې دغه نه وینو، ځکه چې دا څلورم پنځم کال خو زموږ وشو چې بار بار که د یونین په پلیټ فارم باندې موږ په دې باندې اواز اوچت کړی دی، خو هېڅ قسمه تر اوسه پورې پرې عمل درآمد ونه شو. ولس تاسو نه ګیله کوي که نه؟ نو دې وخت کې د ولس دا ګیله په ځای ده، او که نه ملازمین د سره څومره کمې دي؟ تاسو ته سکیورټي شته؟ تاسو چې بهر لاړ شئ چا نه کونډه کټ کوئ؟ هېڅ قسمه جي موږ ته سکیورټي نشته. موږ ته کوم پولیس چې موږ له راکړي نو هغې هم زموږ نه کلوز کړلو، او خبره دا ده چې یو خوا خو لکه مهنګایي ده ډېره زیاته، بجلي ګرانه ده، بله خوا موږ سره سټاف ډېر زیات کمی دی. موږ سره په دې دفتر کې تقریبا 120 کسانو، اوس موږ راغلي یو 36 کسانو. د 120 کسانو کار چې کوم دی هغه موږ په 36 کسانو باندې کوو، نو دغه یو کمی موږ سره ډېر زیات دی. لکه د یو کس کار چې کوم دی د 3 کسانو کار هغه موږ په یو کس نه وسهلو نن سبا دی. چیرمن صاحب، بار موږ د دې خلکو نه ورو واوډې والا ته یونټ ورکوي، واوډې والا ته یونټ ورکوي، په دې والا څه جواب ورکوي؟ دا خو یونټ موږ له واپډه نه راکوي جي، واپډه موږ دا زموږ واپډه چې کوم دی موږ له چې کوم یونټ راکوي د هغې پیمنټ کېږي، لکه څنګه چې د ججانو صاحبانو ته کېږي، لکه څنګه چې د نه مخکې موږ واورېدله یو خبره چې بهی یو جج صاحب چې کوم دی هغه یونټ یې کټ کړی زموږ افسرانو نه، فري یونټ چې کومې وي. نو موږ دلته کې یو ملګري سره همدا خبرې کوي چې بهی د جج صاحب له پکار چې لومبی خو د ځان نه هم کټ کړي که نه، څنګه اډر چې د زما د واپډې دپاره کېږي پکار ده چې داسې پیل اول په ځان باندې لاګو کړي، د هغې نه بعد چې کوم دی که زما نه کټ کړي نو دا بس ټیک ته یو ښه ابتدا ده، یو ښه دغه ده. خو خبر دا ده چې د دې چې کومې دغه دي د پیسې د دې یونټ چې کوم پیمنټ دی نو هغه زموږ محکمه چې کوم دی هغه حکومت ته کوي. د دې کوم چې موږ ته 150 یونټ فری دي یا 200 دي یا 300 یونټ چې کوم فری دي نو د هغې باقاعده پیمنټ کېږي زموږ واپډې ته د محکمې له طرف نه. د قوم واسطه یا د بجلۍ د پولیس سره ده یا د واپډې سره ده، نو د واپډې د یونټ ورته ښکاري، نو نور دا کومه تنخواه چې درکوي نو په دې باندې ستاسو میاشتې دا کومه ګراني چې ده دغه تناسب سره هغه کار پرې کېږي. آیا نوره محکمې له څه نه؟ بالکل نه جي، دا تاسو چې څنګه وویل د ګراني چې کومه ده هغه په دغه سره روان ده. زموږ کال بعد چې کوم دی کال بعد زموږ 10% وشي یا 7% وشي زموږ په دغه کې اضافه چې کومه ده په تنخواه کې، او ګراني خو تاسو ته لفان رور پته ده چې د ګراني خو د میاشتې په حساب چې کوم دی په 100% وخېږي. نو نور محکمې وایم هغوی ته مراعات نشته په دې ملک کې؟ ولې نشته جي، ټولو محکمو صرف تاسو راورته ښکاري؟ بالکل ټولو محکمو ته مراعات دي، هر یو دغه ته شته. خو خبره ده تاسو ته ما د جج خبره وکړه چې کوم جج دا فیصلې لیکلې د لومبی یونټ هغه ته فري دي، لومبی پټرول هغه ته فري دي جي، او زموږ جي دغه ګاډي دي ولاړ دي، پټرول نشته جي او ډیزل نشته، ګاډي ولاړ دي، یو متاثر دي جي، او په موږ باندې دا لاګو دي چې تاسو 50% کټوتي شوې ده د یو جج نه، د یو افسر نه، د یو دغه نه چې کله دغه ونه شوله لاندې سټاف چې کوم دی هغه دغه نه ډیوټي کېږي نه ریکوري شته، بس د الله اسرې ته ناست شو، نه تیل شته په ګاډو کې. صحیح. څه وینئ جي راتلونکي وخت کې خو دا حال روان وي، د بجلۍ په مد کې څومره موده شوه چې کار نه دی شوی، ستنې خو ټولې راپرېوتو کې دي، تارونه شلېدو کې دي،
نو دا مسلې راځي د فوج نه د سکیورټي فورسز نه پس دریم نمبر چې کوم دی خو شهیدان ورکړي دي نواب ډې ورکړي بېشکه جي زمونږ په د فوج نه وروسته زمونږ د ټولو نه زیات شهیدان وي بل فوج والا خپله ګولۍ ویني چې را روانه را باندې زمونږ خو داسې شهادت دی چې د مار نه به ځان بچ کړي خو د بجلۍ خو پته نه لګي چې کوم ځای کې ده او د مخې نه به مې وي او که د شا نه به مې وي که د بره نه به مې وي او که لاندې نه مې بجلي رانیسي نو زمونږ د دې شهادت خو دا پته مونږ ته نه لګي چې یاره کوم ځای کې زمونږ لیکلې ده که نه او مونږ بیا هم ښه په دلیرای باندې الحمدلله الله پاک توفیق راکړی دی که نه خو دا ده چې د مونږ کومه قربانیانې کوو که نه او زمونږ چې کومه ډیوټي ده زمونږ فرایض دي خو دا ده چې د دغې عوض نه میلاوېږي که نه او هر وخت را باندې دا یو شو شا کېږي چې دې ته فري یونټ دي که نه نو زمونږ نه چې څونه پیکیجونه دي دا رانه ټول واخېستله د برتای والا خبرې هم ګډې وډې شوې که نه د بچو د معذورانو که نه زمونږ د معذور کېدو دغه چې کوم نور سهولتونه دي ارو په مزه زمونږ نه اخلي اوس یې پکې دا شو شا را پرېښودی چې دا یونټ یې ترېنه واخلې د یونټ خو زمونږ واپډه پیسې جمع کوي سرکار ته هله مونږ له یونټ راکوي چې د چا پیسې نه جمع کېږي هغه له یونټ یې نه ورکوي چې بار وګورو نو زه دغه یاره ده خو دا دننه په دې بلډینګ کې نو بس دا خلک وایي دا ویجل بیا راغلي ویجل نه دي دا خو مونږ تړلي شوي یو ده لکه که بار کینو نو بار تاسو ولې کینې دننه په کمرو کې کینې د کمرو دا حل دی چې دغه تېر ځل چې باران شو نو دا ټوله کمره سره د لاندې ځمکې شاټ وه نو بیا چې کوم کنزومران به راتلل نو ورته امبار کټونه ایښي چې ویې ګورئ دننه مه راځئ او که نه بیا به ستاسو دپاره دیتونه څوک ورکوي دا کیسه راسره شوې وه نو په خپل هم بار ولاړو داسې د پرانډۍ مخې ته ځکه چې څو کنزومران راشي خو نیت دننه راننوځي ورته بار ولاړو دغه ځای کې چې دننه مه ننوځئ ګورئ شاټونه دي نو خندل یې غوسه هم والا ورته ملاج الله رجحان و د خبرو که نه خپل قوم وایي که نه چې دوی له یونټ ورکړي دوی خلکو له چې کوم دی نو بجلۍ یې ورکړي وي او د هغې نه ډېرې پیدې خوري نو دا خو د وینا خو ډېرې خبرې وي خلک ډېرې خبرې کوي که نه خو حقیقت کې الحمدلله الحمدلله زمونږ په یو امپلای باندې به هم دا خبره څوک ثابت نه کړي چې د یونټ ورکړي دي او پیسې اخلي د خلکو که نه او داسې ډېر خلک شته چې هغوی په وابډه کې نه دي که نه او هغې خلکو باندې بجلیانې تقسیم کړي دي که نه او مونږ یې سکولی نه شو دې چارسده کې ډېر حالات داسې راغلي دي په میډیا هم راغلي دي او مونږ هېڅ هم نه دي کړي شوي سکیورټي نشته سکیورټي نشته زمونږ وروسته چې کوم دی بیک اپ نشته د ملازمینو کمې یو ځای د تیلو کټوتي بل ځای تاسو په شرط درست رشوت ته جوړی نه چې زه د وابډې کمپلینټ لازم نه زه به سړي ته یم چې اوس دې کې ما ته تیل واچوه ستا کمپلینټ نه درځم نه شوتلی جي هغه غرض لینک شوی تقریبا شپږ اووه زره کسان چې کوم دي شپږ نیم زره اووه زره کسان دا په تیاره کې وو او سبحان صاحب مونږ ته ویل یاره وایي ګاډي کې خو تیل نشته یا په دې که پمپ ته بوځئ د جیبه پکې واچوو یا په موټرسایکل لاړ شئ نو ډاګه په اوږه پوړی په اوږه او هغه 3 کیلومتره کې چې کوم دی نو مونږ په موټرسایکل باندې لاړو که نه اوس د رش کې دا خلک بچکولو موټرسایکل نه څنګه پوړی مخکې موتې ده وروسته موتې ده ښه دونه مخکې خو به په چا نه ور دغه کوو وروستو نه به څوک لکه وروستو تلې ده هغې نه به څوک څنګه بچ کېږي که نه نو داسې په مشکلاتو کې زمونږ چې کوم دی نو معاملې مرا په افسرانو هم دا تیل بند شوي دي دې قوم ته هم صرف وابډه ښکاري که دوی ته څه پیغام ورکوي یو خو د غلا بجلي ښه په زړورتیا باندې خورو بل د بجلۍ تاسو ګرانوي که دا خو جي اوس ټول نظام د پارلیمنټ نه خراب دی او د اسمبلی نه خراب دی اوس کوم کسان چې مونږ اسمبلی ته لیږلي دي که نه کوم چې لیږلي دي نو زمونږ هغه به یا تلي وي یا به نه وي تلي د چا چې تلي دي هر چا ته د خپل لوټ پته ده که نه نو دوی له پکار ده چې د دې خپلو مشرانو نه تپوس وکړي که نه چې تاسو څه وکړل د بجلۍ په مد کې د ګیس په مد کې که نه د دې مهنګایۍ په مد کې تاسو څه وکړل د عوامو له تاسو به سهار بیا نه راځئ وټونو له که نه خو بس دا ده چې ټپڼ راغلي دي وابډې ته چې د دې مد کې کار وکړه بس صرف ټرانسفارمر او غټ غټ بوټ پې ولګوه بس نه هېڅ داسې څپڼ مونږ ته نه دی راغلی چې ګنې یاره تاسو د دې تارونو د ښه کېدو دپاره که نه یا د دې ټرانسفارمرو دپاره د دې نظام د ښه کېدو دپاره مونږ ته څپڼ نه دی راغلی که ایم پي ای مینې د خپله طرفه نوې لکه ایکسټینشن کوي نو د هغې به وي خو په دې زړه کې چې کوم دی نو د ریپیر هېڅ داسې په دې مد کې نه زمونږ افسرانو ته شته نه دلته څه شته د ایم پي ای په لیول نه د ایم ان ای په لیول باندې زوړ کار سمول د دې نشته د نوي ایکسټینشن ترتیب راځي هغه بیا ایم ان ای خپل یو ترتیب سره او یو ترتیب جوړ کړي په هغې باندې نوی کار وشي خو د زوړ کار د سمولو هېڅ ترتیب نشته رفعت الله چیرمن صاحب ایم ان ایګانو نه څه غوښتنه کوي چې دغه مسلې حل شي نو تاسو باندې هم بوج کم شي او قام چې کم دی خو تاسو بهر وځئ نو قام دونه غوسه دی وابډې والا ته غوسه کړی دی
داسې کار دی میناګانو صاحبانو له خو په کار دا دي که نه ټرانسفارمر چې کوم دی ټرانسفارمر لکه لین اکسټینډ کول دا خو لکه د مسلې حل نه دی که نه هر یو ایم ان ای هر یو ایم پی ای لګیا دی زموږ لین یو هغه ورو ورو اکسټینډ کوي روان دی ورپسې نو خبرداره چې دې دپاره په ګریډونو کې زمونږ چې کومې ټرانسفارمرۍ لګېدلي غټې ټرانسفارمرۍ په کار ده چې ګریډونه اپګریډ شي ورسره چې کوم دی نوي نوي دغه وشي ورسره کوم لینونه چې دي فیډرې دي دغه روزي بله خبره دا ده چې په عوامو کې هم یو اویرنس پیدا کی چې د بجلی د اغلا چې کومه ده دا بنده کی ځکه چې لومبې زمونږ ایم ان ای ایم پی ای ناظمو دا سپورټ کوي د دې خلکو نو خبردار چې دغه ځای کې موږ بېوسه شو چې دغه خلک یې سپورټ کوي دغه خلک یې دغه کوي دغه ځای کې موږ بېوسه شو نو په کار دی له دا دي چې به دا چې کومه ده دا زمونږ هم ده او ستاسو هم ده دا 400 چې په مخ په ترقی نو مونږ هم پکې پرانا کې وو او دی به پکې هم پرانا کې وي نو دی له پکار دی چې دا په عوامو کې اویرنس پیدا کړي چې اغلا دا کوم دا کلچر چې کوم دی دا 400 نه مکمل ختم کی او د دې خلکو هیڅ قسمه سپورټ نه کوي په خپل حل یې دا دی چې هیڅ قسمه دی نه پولیس کوي نه چې کوم دی ایم ان ایم پی ای کوي نه چې کوم دی عوامي حلقې د دې تاسو د میډیا چې کوم دغه دي هغه خلک د دې خلکو دغه نه کوي په خپل به دا سیس چې کوم دی دا یو دغه طرف ته لاړ شي ښه طرف ته او عوامو ته به چې کوم دی بجلی ډېر زیات نه زیاته ملوي